السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول تعریفونه د رب ذوالجلال لپاره چې خالق او مالک او پروردگار د کل عالم دی، او درود پاک په خاتم الانبیاء د مدینی جانان حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې. امید د رب ذوالجلال نه ساتم چې تاسو به روغ جوړ یئ، په صحت به برابر یئ. الله جل شانه د هر قسم غم، مصیبت، تکلیف، آفت، پریشانی نه په امن کې وساته. الله جل شانه د هر قسم وبایي امراضو نه، مصیبتونو نه، اچانکي غمونو نه په امن کې وساته. الله جل شانه عمر دراز سره د صحت نصیب کا. عزتمند و مانن ستاسو د پاره ډیر عظیم الشانه مختصر وظیفه راوړې ده چې د هغې په کولو سره به د پریشانی یا ټینشن وغیره چې چاته کومه بیماری وي، د ټینشن وي یا ورته څه پریشانی وي، څه قسمه پریشانی ورته وي او ټینشن هم ورته وي، یعنی په مزغو باندې، یعنی په دماغو باندې بوج وي، ټینشن وي، د هغې دپاره ډیره مجربه ده او ډیره ازمایلی شوې وظیفه ده، بلکې قرآني وظیفه هم ده او پیغمبري وظیفه هم ده. د داود علیه السلام وظیفه هم ورته ویلی کیږي. نو دا به د څه دپاره وي؟ دا وظیفه د ټینشن ختمولو دپاره، د پریشانی ختمولو دپاره، د غم ختمولو دپاره ده او ډیره ازمایلی شوې وظیفه ده. د دې وظیفې ترتیب او طریقه کار څنګه دی؟ راځو د هغې طرف ته. د دې وظیفې طریقه کار دا دی چې هره ورځ وي، هر ټیم وي، نو په اوداسه کې پکار ده او د هغې نه پس 11 ځله درود پاک ویل پکار دي. چې کله سړی 11 ځله درود پاک په نبی علیه السلام باندې ووایي، نو بیا د هغې نه پس بسم الله الرحمن الرحیم او لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین، لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین. بیا دا وظیفه واورئ، لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین. بیا به دا سل پیری ووایئ چې چاته څومره ډیر پریشانی، ډیر ټینشن وي، ډیر تکلیف وي، غم وي، نو هغه عمره ډیر ویلی شي، خو کم از کم 100 کرتې یعنی 100 ځله، یعنی 100 مرتبه ویل دا لازمي دي. دا به ووایي. بیا به د هغې نه پس 11 ځله درود پاک په نبی علیه السلام باندې ووایي. انشاءالله تعالی د دې وظیفې په برکت سره او د الله جل شانه په فضل و کرم سره به ستاسو هغه ټینشن هم فورا ختمیږي او ستاسو غم او پریشانی به هم الله جل شانه فورا د دې وظیفې نه پس ختموي. نو بیا به دعا وکړئ، الله جل شانه به ستاسو ټینشن هم ختم کی او ستاسو غم او پریشانی هم ختم کی. دا وظیفه یو ځلې خامخا وکړئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.